د دې ظالم ګستاخي رسول بې باکیانې او ګستاخیانې دومره ډېرې زیاتې شوې چې بیانول هم نور ممکن نه دي. علما او مفتي صاحبان د ده په خلاف یو اتفاقي او تحقیقي فتوا ورکي. کله دا ظالم د ګورو نانک صفت کوي او د هغه په باره کې وایي چې زه نه د پیغمبرۍ وایي تصدیق کوم او نه وایي تکذیب کوم. حالل چې دا کم هندوان یا بعض خلق چې د کمو انبیاو ځان نه ذکر کوي، ګورو نانک، بابا نک، پلانې، لږ وګوره تحقیقات د دې متعلق علماو لیکلي چې دوی پسې به هم سپکې سپورې، نه به تکذیب کوي او نه به تصدیق کوي، نه به دا وایي چې دی پیغمبر دی، نه به دا وایي چې دی پیغمبر. ځکه چې عربو کې دا یو نبی راغلی دی، نور خو ټول په عجمو کې تیر شوي دي. کیدی شي چې یو سړی نبی وي او ما او تاله پته نه وي او ووایو چې یاره جي پلانې قوم والی چې یادوي هغه موږ نه منو، هغه وی حقیقت کې د الله رسول، نو ته به دا وایي چې نه جي موږ یې نه تصدیق کوو نه تکذیب کوو. حالانکه ګورو نانک یقیني کافر تیر شوی دی. د نبي علیه السلام نه وروسته 5.5 کاله کېږي چې تقریبا تیر شوی دی. نه د ده په باره کې ستا څه تردد دی. د نبي علیه السلام نه آیا وروسته پیغمبر راځي؟ نو یو طرف ته د ګورو نانک صفت کوي او بل طرف ته بیا دا بدبخته ګستاخي رسول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې داسې ژبه خوځوي چې کافرم داسې ګستاخانه لهجه باندې خبرې نه کوي. او د کم سیس چې الله حکم ورکړی دی هغه منم، نور نه ټول امت نه منم. رسول الله ولې منم؟ رسول الله ذاتي طور باندې نه منم، نه مې د تره زوی دی، نه مې د ماما زوی دی، نه یې پېژنم. ولې منم؟ الله ویلي دي چې وایي منم. که الله نه وی ویلي والله چې نوم مې د ده نه وی اخیستی، نه ته که د رسول الله د عشق چغې وهې تم دا نسبت زړه کې راوله چې زما رسول الله سره مینه ځکه ده چې د الله نبي دی. عربو کې بلا شی خلق تیر دي. عبدالمطلب د ده نیکه تیر دی، موږ یې نه منو. ابو طالب یې تره و، موږ یې نه منو. پلار عبدالله و موږ یې نه منو. مور یې امینه واړو یې منو نه. چا اوسه پورې ویلي دي چې امینې فرمایلي دي چې داسې وکړې؟ چا ویلي؟ اول دی وایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ الله وایي ذاتي طور سره نه منم. نو ته د مکې د مشرکانو، د یهودو، د نصاراو، د ابو جهل او د عتبه او د شیبه نه هم بدتر شوي. هغوی خو نبي علیه السلام په ذاتي طور سره امین، صادق، شریف النسب او معصوم منلو. مسلمانان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذاتی طور سره امین مني، صادق مني، شریف النسب مني. د نبوت د ظهور نه مخکې انبیا ګوره په اوچته مرتبه د ولایت کې دي او معصوم دي د کبایر او د صغایرو نه. بحیرا الراهب په 14 کلنۍ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منلی و. ابو طالب ته سوال کړی چې واپس یې کړه، شام ته مه بیایه. ونو او کاڼو، جماداتو د نبوت د ظهور نه مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منلی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې هغه کاڼي او ونې اوس هم ماته معلومې دي چې د نبوت نه مخکې به یې په ما باندې سلام اچولو. حضرت خدیجه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما د نبوت د ظهور نه مخکې په ذاتي طور سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم منلی و. نو ته چې وایي چې ما ذاتی طور سره نه منم، څه شی نه مني؟ صادق والی نه مني، امین والی نه مني، شریف النسب والی نه مني، که معصوم والی نه مني، که ولایت نه مني. دوهمه دا چې دا بدبخته ګستاخي رسول وایي په ګستاخانه لهجه چې په عربو کې بلا شی خلک وایي تیر شوي دي او زه نه منم. نو بدبخته خبرې ته دې سوچ شته که نه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عربو د دې بلا شی خلکو په شانو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې هم د نورو خلکو په شان نه و. د کائناتو د ټولو ذرو نه بهترو. د نبوت نه مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ارهاصات صادر شوي دي، د اولیاو نه کرامات صادریږي او د ارهاصاتو مرتبه د کراماتو نه اوچته ده. نو د ولایت نه مرتبه د نبوت نه مخکې اوچته وه او د نبوت نه مخکې معصوم و، وروسته معصوم دی. دریم دا بدبخته ګستاخ وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې چې نه مې د ترور زوی دی او نه مې د ماما زوی دی، لهجه یم د سندرغاړو. نو بدبخته
د ترور زوی او د ماما زوی او د تره زوی بلاڅي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به د ذاتی طور د خپل ځان نه محبت زیات وي. حدیث کې راځي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. تر هغې پورې کامل مومن نشي جوړېدی تر څو چې د پلار او د بچیو د خپل ځان نه او د ټولې دنیا نه درته زه محبوب نشم. اکونه دا د نبی علیه السلام ذات مراد دی په دې کې، اکونه ذات ته وایي. څلورم دا چې دا بدبخته په ګستاخانه لهجه سره وایي چې که الله نه وی ویلی نو په ډېرې بېادبۍ سره وایي چې ما به معاذ الله نوم هم په خوله نه وی اخیستی. نو د دې ظالم دا لهجه د کافر نم بدتره ده او د ده د دې لهجې دفاع کوونکي دا د کافر نم بدتر دي. زه دې ظالم ته وایم چې دا د الله حکمونه تا ته چا ویلي دي چې دا د الله حکمونه دي؟ دا خو موږ ته نبي علیه السلام ویلي دي چې الله په قرآن کریم کې موږ ته حکمونه کړي دي. دا د نبي علیه السلام د منلو حکمونه دا چې الله کړي دي موږ یې د نبي علیه السلام د خولې نه منو. بیا هم که د ده دفاع کوونکي ګستاخان هغه وایي چې د ده دا خبره فی الجمله جوړېدی شي نو زه وایم چې بیا دې خبرې ته څه ضرورت دی؟ ډېر حقایق دي چې د هغې بیانول مناسب نه. مثلا د امده په باره کې دی چې په باړه کې نامدار په کومه فحشا را شړلی و که امدا اوس څوک په فیسبوک کې بیانوي نو خلک به بیا ورباندې اعتراضات کوي چې دې ته نو څه ضرورت دی؟ نو د نبي علیه السلام په باره کې دومره ګستاخانه لهجې ته څه ضرورت دی؟ ما درته مخکې ویلې چې د دې ظالم ګستاخیانې دومره ډېرې دي چې بیانول هم نور ممکن نه دي. کله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ګستاخیانې کوي او کله د احادیثو د راویانو توهین کوي او د روایاتو توهین کوي. وایي اوجي په روایت کې هم راغلی دي دا لکه دا روایت چې معاذ الله چرته سکانو جوړ کړي معاذ الله او یا چرته هندوانو جوړ کړي. د روایاتو توهین څه حکم لري؟ مفتي صاحبان دې فتوا ورکړي چې قبر کې څنګه کیږدي روح ورته راځي. اورېدلي مو دي که نه؟ یاره جی روایت کې هم راغلی دي خجي. کله د صحیح بخاری توهین کوي او کله د صحیح ستو په باره کې توهین امیزه لهجه استعمالوي. ته چې ټولې دنیا ته وایي چې بخاري مسلم صحاح سته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ورسره وبړچېږي نو عوام وایي چې په ښځه دې د خره ژوند ومنډم چې د پیغمبر خبرې دي نو زندان. و حقیقت دا دی چې دا د پیغمبر خبرې ټولې نه دي. نو زه وایم چې دا خبرې خو د مسلمان د شان نه بعیدې دي خو بیا د مفتي صاحبان تحقیق وکړي او عوام د دې دوال او د مدل د ګمراهۍ نه خبر کړي چې الله پاک عوام د ده په دې ګمراه عقیده کې راګیر